کوزدر ادینزي ترناو کې د پاکستان پیپل پارټۍ پخوانی صوبایي وزیر خدای بخیلي بخبیدار خان دریم تلین په سلسله کې تابع شوی غونډې ته د وینا په وخت د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي ویلي دي چې د پی ټی آی قیادت او یو پخوانی جرنیل خیبر پښتونخوا ترهګرو ته پټیکا ورکړې ده په خپله په جیل کې او بل کورټ مارشل روان دی خو پښتانه د تباهۍ سره مخ کړي دي د پیپل پارټۍ کوزدر د سوري لاندې تابع شوي دې غونډه کې د پاکستان پیپل پارټۍ مرکزي جنرال سیکرټري همایون خان خیبر پښتونخوا صدر محمد علي شاه باچا پخوانی صدر نجم الدین خان کوزدر صدر نوابزاده احمد زیب خان ډویژنل صدر ملک عظمت خان پیپل پارټۍ صوبایي او کوزدر پخوانی ممبران اسمبلی او تاثیر دینزي سره تعلق لرونکو ګڼ شمېر کارکونانو شرکت کړی و غونډې په خپله وینا کې مشر میلمه د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت په ضد او کارکردګۍ سخت ټکونه وکړه د وویل چې په صوبه کې فساد خپل حد ته رسېدلی دی بدترین کرپشن روان دی ټیکدارانو بلونو افسرانو پوسټینګ بدلو کې کمیشن اخیستی کیږي د وویل چې صوبایي اسمبلی کې یو ورځ هم د صوبې په امن بحث نه دی شوی د وویل چې د پی ټی آی تیر 3 حکومتونو کې یو لوی منصوبه نشته خو میګا کرپشن شوی دی او یوازې د صحت کارت پروګرام کې 10 ارب روپۍ غلا شوی ده او د کوهستان مالی سکینډل هم د تحریک انصاف د حکومت کارنامه ده ګورنر وویل چې وزیر اعلی علي امین ګنډاپور دوه مخې لوبه کوي ورځ له کارکونانو سره تیری او شپه له خپلو آقاو سره نوموړي غوښتنه وکړه چې د 9 مۍ په پیښو کې ککړو کسانو ته د سختې سزاګانې ورکړی شي چې په راتلونکي کې څوک هم داسې جرأت ونه کړي ګورنر زیاته کړه چې وفاقي محکمو سره تړلي مسلو د حل دپاره وزیر اعظم سره خبرې کوي ګورنر وویل چې راتلونکي حکومت د پی 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 دی خو لازمه ده چې ولس ورسره پوره مرسته وکړي غونډې ته د وینا په وخت د پاکستان پیپل پارټۍ مرکزي جنرال سیکرټري همایون خان صوبایي صدر محمد علي شاه باچا پیپل پارټۍ ادینزي صدر ظاهر شاه لالا انجینیر واجد خان اے این پی ادینزي صدر لطیف احمد باچا جے یو آی ادینزي امیر مولانا محمد عمران بلن خان ترکی زمین خان ایډوکیټ نوابزاده حاجی عمرزاده او نورو د خدای بخیلي بخبیدار خان د ولسي خدمتونو ستاینه وکړه او ویل چې بخبیدار خان صوبې ملکن ډویژن او دینزي ولسي ترقۍ دپاره کړي خدمتونه لکه د نور ښکاره دي او د هغه خدمتونو نتیجه ده چې نن دومره په ګڼ شمېر کې خلکو په تلین کې شرکت کړی دی وینا کوونکو ته څرګنده کړه چې دوی هیله لري چې د هغه زوی نعیم الله خان به د پلار په قدمونو قدم کېښودو سره ولسي خدمت ته دوام ورکړي په خپله وینا کې د پاکستان پیپل پارټۍ کوزدر جنرال سیکرټري خدای بخیلي بخبیدار خان زوی نعیم الله خان د راتلونکو میلمنو شکریا ادا کړه او مشرانو ته یقین ورکړو چې د خپل پلار په قدم به قدم ږدي محمد اسرار خیبر نیوز چکدره ترناو کوزدر